زکات د پاره عمومي طور سره قانون دا دی چې نصاب تا سره پوری. نصاب وای چاته نصاب دی ته وای کو چرته به حیثیت سونه واخلې، یو انسان سره صرف سونه موجود ده، چاندی نشتا، نقد پیسې وسره نشتا، مال تجارت نشتا، مویشی حیوانات ورسره نشتا، صرف سونه ده، نو شریعت د دې مقدار خودلې دی 9.5 توله 7.5 توله چې د دې برابر یا د دې نه زیاته سونه در سره وي نو د کال تیرېدو نه پس 40 حصہ در باندې لازمه ده. او ما درته وویل چې وای صرف سونه موجود ده، چاندی مال تجارت دا سيزونه نشتا، نه نقد پیسې. دغه رنګ چاندی ته راشه، کو یو انسان سره 52 توله چاندی وي، سونم وسره نشتا، مال تجارت هم نشتا، نقد پیسې هیڅ نشتا، صرف چاندی ده، نو کو 52 توله یا د دې نه زیاته وا نو کال تیرېدلو نه پس په بی 40 حصہ لازمي. سونو چاندی کې دا خبره شو. یو انسان د هغه سره سلګ ډیره سونم شتا، چاندی م سره لګ ډیره شتا، او نقد پیسې مشته وسره زر 2000، نو دلته عمومي فتوا ده چې دا ټول سيزونه به را جمع کې، سونا چاندی دا نقد پیسې. او بګوره چې نن سبا د چاندی یو توله سره ریټ دی، چې ریټ ته معلوم کو فرض کا چې 3000 روپے ریټ کې فرض کا، ماته نن سبا نه ریټ نه دی معلوم 3000 کا، نو د 3000 لبا په 52 کې ضرب ورکی چې کم حاصل ضرب رالو دغه نصاب دی. نو کو دغه نصاب ته دا ټول سيزونه رسیدل یا دا غینه اضافه وا او زکات پښتا، او کو نه رسیدل نو زکات پې نشته. آسان قانون دی.